ګرانو کتونکو نو ښار کې یو طرف ته ګرمۍ د خلکو بد حال کړی دی او درجه حرارت هغه 250 350 450 مختلفو ځایونو کې ریکارډ شوې ده او بل طرف ته د ناروا او ناجایز غیر قانوني لوډ شیډینګ سلسله چې ده نو د هغې د وجې نه د خلکو ژوند هغه په دار باندې شوی دی د شپې د ورځې مزدوریانې وکړي او ډیوټیانې وکړي په دفترونو کې په دکانونو کې په دیارو کې مختلفو ځایونو کې چې کوم روزګارونه دي هغې کې خلک مصروفي او د شپې چې راشي نو ټوله شپه لا به په کوڅو کې ناستي لا په کورونو کې ځان ته پکې وایي ویښ بېارامي بېچیني بېسکوني یو عذاب جوړ دی د خلکو دپاره تاسو یقین وکئ د نظامپور نه والې ترخیشکو پورې د اکبرپورې نه والې رسالپور پورې بل طرف ته مردان طرف ته دېخوا جړوبه نو هر طرف نه مونږ ته پیغامونه میسیجونه راځي چې غیر قانوني او ناروا لوډ شیډینګ د هغې سلسله هغه په عروج باندې ده او حالات دې ته رسېدلي چې دې ټایم کې تقریبا چته 16 ګنټې لوډ شیډینګ چته 18 ګنټې لوډ شیډینګ دا د دې دورانیه ده او چته بیا 20 ګنټې لوډ شیډینګ نو دومره بجلی هم نه راځي چې هغې کې ستا یو پی ایس هغه چارج شي لا په بیټري چارج شي او بیا په بیټرۍ باندې یې سړی یو کولر یو پکې ولګوي او هغه سلسله د هغه ژوند پې تېرېږي نو چې بجلي دې حده پورې نه وي چې 2 ګنټې نی او 1 ګنټه وي دې کې به ستا بجلي بیټري څه چارج شي هغه بیټري هم کار نه کوي او د ورځې خو ډېرو خلکو سولرې لګولي دي کاروبارونه په سولرو شو په هر څه شو او هغه بجلي هم بچت شوه بیا ولې بجلي نشته نو وابډي والا وایي چې خلک غلا کوي او دغه خبره د دې وابډي حکامو زمونږ د دې سیاستدانانو مشرانو په دې غوږونو کې داسې اچولې چې ګینې دا خلک ټول غله دي او مونږ بالکل د زمزمو په اوبو وینځلي یو او دا ورته وایي چې یاره دا غلا کوي بیلونه نه ورکوي نادهندګان دي اسانه غوندې خبره ده او دا زما د مشرانو نه پکار دي نو زه وایم چې لا خو د مشرانو کې غلا ده او لا بیا دا د وابډي چې کوم حکام دي هغه خپله په غلا کې ملوث دي او خپل ځان لپاره یو لار جوړه کړې ده نو ډېرو ځایونو کې خو بجلي نه دي خو د مشرانو نه پکار دي چې یو اسانه غوندې خبره ورته وکړي چې تا سره کوم غله دي غلا کولو والا خلک دي نو غل دپاره محکمه جوړه ده هغې دپاره بیا ډیپټي کمیشنر سره اختیارات شته هغې دپاره دفع 144 شته هغې دپاره د وابډي خپل ټیمونه دي هغې دپاره بیا آرمي ګرځي هغې دپاره بیا پولیس تانه شته اف ای آر درد کولو دپاره یو نظام شته نو ولې داسې نه کوئ چې د غلو خلاف تاسو باقاعده پرچې وکئ او په دې عام چې کوم جمهور دی اکثریت دی هغې ته تاسو دا سهولت ورکئ د دې غلا دا جړه چې کومه کېږي نو دې کې حقیقت نشته زه منمه غلا به کېږي د دام منمه چې نادهندګان موجود دي خو کم خلک چې بیلونه نه ورکوي نو هغه خو کمزوري خلک نه دي کمزوری زما او ستا غوندې سړی خو د تاریخ نه 15 ورځې مخکې بیل ورکوي د دې یارې نه چې یاره بجلي راته کټ نشي میټر رانه یو نشي او دا غریب خلک د بیل دی ورکوي او کم خلک چې مضبوط دي لا سیاستدانان دي لا افسران دي نو هغوی چېرې بیلونه نه ورکوي ای بیلونه هم نه ورکوي ای غلاګانې هم کوي نو یو خو دا دی چې د هغوی خلاف قانوني کارویانې وشي بل دا چې د دغه غلو چې کم غله دي د دوی دا نومونه د لیسټونه باقاعده جوړ شي او دا د په جوماتونو کې هر جومات کې ولګي چې ستاسو مالت کې دا کسان غلا کوي او دا کسان نادهندګان دي او د دې خلکو د وجې نه تاسو ته دا بجلي نه ملاویږي لوډ شیډینګ 18 ګنټې دی لوډ شیډینګ 20 ګنټې دی لوډ شیډینګ مکمل 24 په 24 ګنټې بجلي چې نه وي د هغې غټه وجه دا غله او نادهندګان دي بیا به مونږ ومنو سیاستدانان به بیا دا ومني چې یاره دلته غله شته خو که تاسو د غل نوم نه ښیئ د غل خلاف کاروایي نه کوئ نادهنده د هغې خلاف کاروایي نه کوئ د بیل اخیستو دپاره قانوني چارهجویي نه کوئ نو د دې مطلب دی چې تاسو ورسره ملو یئ د دې غلا کې تاسو برپور شریک یئ نو زه مطالبه کومه د عام خلکو نه چې احتجاجونه هم صحیح دي مختلفو ځایونو کې احتجاجونه کېږي په هغو کې ډېر زبردست احتجاج وشو خو د هغه احتجاج نتیجه سره ووته یو خو چې کم غټ غټ سیاستدان وه پکې نو دي ډېر سیاستدان ایم پی اے ایم این اے دا غیب نو د هغې نتیجه څه شوه بل دغې کې هم داسې احتجاجونه چې کېږي نو که مونږ د وابډې خبره کوو نو د غلا او د نادهندګۍ د دې باره کې
پرپور طریقې سره خبره پکار ده. بیا د دې زه مطالبه کوم وابډې حکامو نه چې دا د وابډې کومه غلا کیږي او کم نادهندگان دي باقاعده د دوی په هر کلي کې او هر مالت کې جوماتونو کې چوکونو کې د دې تشهیر وشي خلکو ته دا مجرمان وښیي چې کم از کم په دې نورو خلکو باندې دا ژوند اسان شي. یو څو موټي بر اشراف یا د یو موټی خلک دي یو موټی خلک او هغې وجې نه په دې خلکو باندې دا ژوند هغه عذاب جوړ دی. د ورځې مزدوریانې کوي کارونه کوي او د شپې چې راشي نو د لوډ شیډینګ د راسه حق حیران پراتی. مونږ سره یو ملګری دی ما ته وختي وایي زه جي د شپې چې وده شمه نو وایي سهار چې راپاڅوه نو وایي دا کپړې مې بلکل د خولې نه لوند لندې خوشتي. نو زه چې ګورم هغه د ورځې چې کوم ډیوټي کوي منډې تړې وایي او چې د شپې هم دا حالي چې آرام نه میلاویږي نو دا ملک شو که دا د افریقې ځنګل دی او دا زمونږ د دې مشرانو هم ذمواري جوړېږي. دلته کې مونږ سره جي د مرکز کې 2 مشیران ناست دي. نو بیا د ما نوخار سره دا د میرې مور سلوک دا وابډې والا ولې کوي؟ د غلا په کراچۍ کې د ټولو نه زیاته کېږي، د غلا په پنډای کې د ټولو نه زیاته کېږي، د غلا په لاور کې د ټولو نه زیاته کېږي. هلته خو لوډ شیډینګ داسې نه دی 18 ګنټې لوډ شیډینګ یار عذاب جوړ شوی دی خلکو دپاره. او بل طرف ته د حکومت دا خیال دی چې که مونږ د لوډ شیډینګ دورانیه هغه کمه کړو او بجلی زیات تعداد کې ورکړو نو بیا به خلک جاړي چې د بجلی بیلونه زیات. نو ما ته بجلی مه ارزانه کړه. د بجلی بیلونو کمولو دپاره که په دې خلکو باندې تاسو دا دومره عذاب راولئ او دا په عذاب کې مبتلا کوئ نو دا ظلم دی او د دې ظلم جواب به دا ټول خلک ورکوي یا حاکمان.